یکڑی دا حق دین خدمات کڑی دا حق دین خدمات عالمان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان وقسموا بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو اللہ رب العالمین دا انسانیت دا ہدایت دا پارا انسانانو کی سکسان پیغمبران و رسولان مقرر کری دو فہاغا پیغمبران او رسولانو کی یو جلیل القدر پیغمبر زمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم یولوی پیغمبر دے ابراہیم علیہ السلام دا یو داسی پیغمبر دی چې دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دتا یو مقام او مرتبہ پا بازی کارونو کے حاصل دا چې اغا نور پیغمبرانو تا حاصل دا لیکن ابراہیم علیہ السلام پلم پیغمبر دی زوی اسماعیل علیہ السلام ہم پیغمبر دی زوی اسحاق علیہ السلام ہم پیغمبر دی دے اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام ہم پیغمبر دی دے یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام پیغمبر دی دا ابراہیم علیہ السلام اغا فضیلت او مرتبہ دا چی دا نور پیغمبرانو تحاصل لگا نور دا اللہ رب العالمین دا طرفنا چی سمر پیغمبران ناغل دی دا مسلمان با پٹول باند ایمان وی مسلمان پٹول منی آدم علیہ السلام اولنی پیغمبر دی او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان استاذ پیغمبر دا طول اخیرنی پیغمبر دی مسلمان با دا طول منی دا طول با عزت ادب احترام کئی دا طول سر با من ساتی او دا طول نمبا با ادب سر اخلی
او زمون او تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د تابعداري په مون او تاسو باندې لازم ده ځکه د مخکنو پیغمبرانو چې کوم دین کم شریعت کم احکامات کم پیغامات د هغه وخت مخکیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخت وسنیدي تر د قیامت پورې بل پیغمبر راتلو والا نشتا نو مسلمان په تابعداري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت کوي نور منی به تمام پیغمبران او د ټولو په ادب احترام سره ابراهيم عليه السلام د الله رب العالمین د طرف نه یو جلیل القدر پیغمبر مقرر شوی قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام باندې په یو څو څیزونو باندې امتحان وکړو او په دغه امتحان کې ابراهیم علیہ السلام په اعلی طریقې سره کامیاب شو فَأَتَمَّهُنَّ د امتحان کې کامیابی حاصل کړه امتحان کې کامیاب شو ابراهیم علیہ السلام ددو یو ډیر عجیب او ډیر زیات ناشنا زندگی ده د چې پیدا شو په کوم کور کې د پلار نوم تاروخ او مشهور دی اثر باندې د پلار چې د نمرود په خاص وزیرانو کې او په خاص مشیرانو کې یو خاص سړی او د پلار اثر د بوتانو باقاعده مصری او د دې جوړون کی او د دې استاد او د بوتان د نورو کافرانو د بوتانو په نسبت سره مشهور هم ډیر زیات ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي په وخت کې کله چې شروع کی خبره شروع کړي مور نه یو ورځ تاسو کوي چې زمونږ رب څوک مور ورته وایي چې بچي ستاره رب زیم بیا ابراهیم علیہ السلام تپوس کی چې ستا رب څوک دی وایي زما رب ستا پلار آزر دی بیا تپوس کی چې زما د پلار آزر د هغه رب څوک دی وایي د هغه رب چې دی هغه نمرود دی ځکه رب دې ته وایي چې ډوډۍ ورکوي خوراک ورکوي اسکاک ورکوي کور ورکوي پیسې ورکوي بس دا رب دی ستا دپاره زه یم زما دپاره ستا پلار او استاد پلار د پاره نمرود دی ابراهیم علیہ السلام ته بیا تاسو کې وې د نمرود رب څوک دی مور ورته ډیره زیاته غوسه شوه چې داسې مه وایه ځکه نمرود په خپله باندې خدای دی د هغه بل رب ته او بل خدای ته ضرورت نشته ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې په دې وخت کې خو زما دا مور خفه کېږي او نمرود حقیقت کې د خلق د خدای په مرتبه کې ګرځولی دی لیکن دا خبر ذهن کې یاد وساتو چې پیغمبران د الله رب العالمین د طرفنا د ابتدا د زندګۍ نه تر د انتها د زندګۍ پورې د الله پاک په نگرانی او په حفاظت کې ژوند تیری الله پاک د دې حفاظت کوي د دې د جان د دې د مال د دې د عزت د هر یو څه خیال د دې پیغمبران اول اخر په الله سره بیا د دې سره یو خبره بلم ذهن کې یاد وساتو تمام پیغمبران د ابتدا نه تر د انتها پورې څومره زندگی وي دی د هر قسم وړو لوی ګناهونو مکمل پاک وي او دا خبره یاد وساتئ چې هر انسان چې پیدا کیږي نو په شروع کې دا مسلمان وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره ہر انسان ہر بچی چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي فابواه یهودانه او یمسرانه او ینجسانه مور پلار يهودي وګرځي او ینصرانه یا عیسائی وګرځي او یمجسانه یا مجوسی وګرځي ابراہیم علیہ السلام ابتدا کی دا اللہ رب العالمین یووالی منی او ابتدا کی مسلمان دی لیکن پدا سے کور کی پیدار چاہ کور دا مسلمانے لے مور بیل عبادت دا بود کی پلار بیل عبادت دا بود کی دا ملک بادشاہ نمرود بیل دا بود عبادت کی قوم بیل دا بوتان عبادت کی سوک پکی دستور عبادت کی
څوک د سپوږمۍ عبادت کوي او څوک د نور عبادت کوي واحد په دغه وخت کې یو مسلمان هغه صرف او صرف ابراهیم علیه السلام سخت کار دی چې په کور کې سړی ته مشکل او د عقیدې په لحاظ سره پیدا شي یقینا دا ډېر سخت‌ترین امتحان دی د دې پلار به دا بوتان جوړو ابراهیم علیه السلام د بت چرتم عزت نه دی کړی ابراهیم علیه السلام دا بت شکن دی د بت معمار او د بت عبادت نه کوي نه جوړي او نه عبادت کوي او د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې نبی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په ملت په مسلمانان هم جون دي دینم ازر په بوتان جوړول ابراهیم علیه السلام ماشومان کو عام طور نور وانه کوي لیکن ابراهیم علیه السلام د نور ماشومان په شان روانه نه کوي الله رب العالمین د طرف نه د یو لوی مقام او عزت ملو دی اگر چې دی معصوم لیکن دا ډېر دوی د مرتبه خاوند دی دا چې کله مقام مندل ګن به راغښتو هغه بوتان چې پلار به جوړ کړو باغې باندې به واچ پلار به را پاسې د سحر به په تل بوتان پر ټول بګنده پراته بیا به کپڑا راواش ته مالش به ولو کو زمونږ خوده چا خراب کړی کله چې پېښو چې دا خدای ابراهیم لګیا دی وردا ګندګي پېچې خرابای ډېر بوته غوسه شو کله به وهله ورکړ ته زما د خدای خیال نه سات د دې خدایو دا ګوري عام شینو منګو تاسو ته بوت وایو دی بوته خدای وي د هر مشکل حل لپاره بدی دی خدای ته نږدې کېدل سه بداکار رااله تاسو خدای منګو تاسو رب العالمین څنګه عزت کوي دا شان بدوی د دې بوت عزت کوي ابراهیم علیه السلام بیا چې کله مقاموندا په دې بوتان به ولګن بلاواتو هغه بیا لګیا شو صفا به رنگ روغن به ولو ځکه یواز د عبادت نو دا به خرصول بازار لا ډېر کوشش وکړي چې دې پیښې نه پیښې کدی خو پیغمبر او پلار مشرک هغه زما په خبره ور پیښې لیکن د پزین کې د بوت عزت نه راځي لیکن د نمرود د طرف نه په دغه وخت کې د بت خلاف ورزي د بت خلاف خبره چا نشو کولی یو ورځ دې پلار بوت نمرود ته دا ماشوم مې راوستي سره دې راوستي یره دې د بوتانو بے ادبی او بے عزتی کوي زموږ د خدایانو سپکاوي کوي اوس مې درته ذکر راوسته چې سبا غټ شو بیا راته وې چې ته زما خاص سړی او ستا په کور کې زما دشمن پیدا لري اوس د تویم شکایت لګوم ته د اجازه ته که سزا ورکړي که قتل کې او چې سبا پر شکایت وکړي ازرتا نمرود وتی خېدی معصوم دي دی په پیشي نصیحت وته کوا د بوتان د عزت خبره وته کوا چې پیشي او نور معصوم دي خیر ابراهیم علیه السلام پیشو چې نمرود ما ته اختیار راکړ چې معصوم دي ابراهیم علیه السلام بیا خپل کار جاری ساتي د الله رب العالمین دشمن بت داغي هیڅ قسم تعظیم د ابراهیم علیه السلام په صدق کې نه راځي یو ورځ وته د بلاروي چې بچی ته د بوتان ځلې بازار توړم تنن لک د اخوالي مهنت وکړل خوشوي اسې بازار ته دا یو څه دارا د خرج کا په دومره قیمت باندې خرج هغه وخت مناسب دا خدای د ازر چې کوم خدایو کوم بوتو دی ولخه په طریقې سره کپړو کې بند خود صفای خیال وساتو چې کم اس کم گا کې ګوري چې وېخلی لکه مثال سړی چې قیمتي شي بازار ته وړي خو په حفاظت سره یو څه د تیور کې چې بچي دا بجو سي ادا بازار کې په دومره قیمت خرڅ ابراهیم علیه السلام ته وی ټیک هغه ځکه خو پوګ باندې واغښتو خو چې د پلاز د نظر نه پناه شو جیب کې وسره پړیو ایو تخبیط واچو بلار راخت څنګه خوده اوس دې برابر ا کپڑے مپړې ته ټولر څه وګورځول استاد دې ته څنګه خوده ته یو زما معصوم نسان نسخ لاتل تم لا خوده دال عجیب سړی خو پلار دې سوق پینې نیول دې په ګن بلا کې راخت بازار ته یو الکه دا پسو تر چې دادا سي شي دي چې د هیڅ قسم پیدا نه دي نقصان پکې ډېر اسی فضل پیسې کې په ورکوي راشي والي نور د کار شي نه بوتي واپس راو
پلار ورته بیا هم ډېر غوسه تا خو زما بت ته بېعزتي کړې ده ټول دې خراب تراب کړی دی په لاره باندې ګوره دا تا په څه کې راغلی دی واپس راوړو خاص نه ځکه زه خو په لاره باندې سم برابر پلار به دلته بیا نه وي چې بوتان ناله خرڅ کړي ځکه بت جوړول د آسان کار نه دی لکه مثال یو سړی خښته جوړي نه هغې له پرمه جوړه کړي خو په هغه وخت کې خو پرمې نه وي د خپل ذهن مطابق به یې سوچ وکړي چې داسې به یې غوږ او داسې به یې پوز او داسې به یې سر ډېره خواري به یې پرې وکړه او هلته سم برابر ابراهیم علیه السلام لګیا دی خپل محنت کوي پلار ته وایي چې بابا ته د کوم څیز عبادت کوي نو د ابراهیم علیه السلام ته د پلار نوم چې د ازر دی د ده خپل نوم تاروخ نو د یو قول مطابق د دې تاروخ چې کوم غټ بت و چې ده به خپل عبادت کو نو هغې بت له ده نوم ایښي و ازر د ازر د دې بت نوم و خو چې ده به عبادت کو نو دې مشهور په خپله شو په ازر باندې دې ورته وایي چې بابا ته د کوم څیز عبادت دا ته چې لګیا یې کله دته سجدې لګي او کله ورته خوراکونه کړي او کله یې خیال دا خو څه د پیدې شي نه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے بابا تو خود داسې سید عبادت کې چې هغه نه لیدل کوي نه اورېدل کوي نه خوړل کوي نه څکل کوي نه تا ته هېڅ قسم پیدا در رسول شي یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے بابا جان دا خو ته د شیطان عبادت دی او شیطان د رب العالمین دشمن دی پلار ورته ډېر زیات غوسه شو لئن لم تنته لارجمنک وهجرني ملیا که چېرې ته د دې خبره اترو نه بند نه شوې سزا به درکړم لرجمناک مړ به دې کړم زه زمانه غوسه شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې پلار ته دعوت ورکړم او غوسه کېږي مني نه په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې یوازې د بوتانو عبادت شروع نو د ستورو عبادت جدا کېده د انور عبادت جدا کېده د سپوږمۍ عبادت جدا کېده ابراهیم علیه السلام لګیا دی خپل کوشش کوي د الله رب العالمین د وحدانیت دعوت چلی ابتدا نه لګیا دی قرآن کریم کې الله پاک په سورة الانعام کې فرمایي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فسورة انعام کې ابراهیم علیه السلام دا مقابله د یو بل جماعت سره څه کسانو هغوی د ستورو عبادت کې ابراهیم علیه السلام ګرځي هغوی ته لکه تاسو د څه عبادت کوئ وایي موږ د ستورو عبادت کوو د کوم ستوري هر سړي ځان دپاره خپل یو ستوري مقرر کوي زه درته سجده لګوم ګوره څومره ښایسته دی اسمان هم پرې ښایسته ښکاري دا زمونږ خدای دی ابراهیم علیه السلام دوی ته وایي ښه دا ستاسو خدای دی چې سهار شو رڼا شو ستوري پټ شو ابراهیم علیه السلام دوی ته دا لا څنګه خدای دی ستاسو خدای څه شو ویا پټ شو دا خدای دی چې دا پټ شو چې دوی اوس پټ شو دی به ستا څه د پیدې په کار راځي او دا لا څنګه خدای دی په اسمان کې دی نه تا له څه درکوي نه تا سره امداد کولی شي نه تا له تکلیف لرې کولی شي نه خوشحالي در کولی شي قال لا احب الآفلين ابراهیم علیه السلام نو فرمایل چې زه دا شی نه خوښوم د دې عبادت زه نه کوم تاسې کوئ خو هغې ته هغه نقصان ښکاره کړو چې تاسو ډېر په بېوقوفۍ کې پراته او کمعقلتوب کې پراته د ستوري عبادت کوئ خو په اسمان کې تا ته څه پیدا هسې لګیا یو عبادت یې کوئ بیا یو قوم له ورغې هغوی د سپوږمۍ عبادت کوي هغوی ته تاسو د څه عبادت کوئ وایي موږ د سپوږمۍ ګوره څومره مزېداره ده ټولې ځمکې ته رڼا ورکوي د شپې تیاره وي اسمان هم پرې مزېدار ښکاري ټول خلکو ته فایده ورکوي کله چې د انور رڼا سهار کې ښکاره شي سپوږمۍ مکمل پټه شوه ابراهیم علیه السلام دوی ته وایي ستاسو خدای څه شو هغوی ته زموږ خدای خو پټ شو ښه نو دا لا څنګه خدای دی پټ شو نو چې ستاسو ضرورت راشي تا له به ضرورت چېرته پوره کړي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين کچره الله ما ته هدایت نه وکړي زبم تاسو دا شان په ګډ وډو سره ما
دا ستاسو بیوقوفي ده چې د یو داسې څه عبادت کوي چې هغه ساته پټېږي دا خدای ستاسو بیکاره ده بیا یو بل قوم ته ورغی چې هغوی د نور عبادت کوي هغوی ته تاسو د څه عبادت کوئ وایي موږ د نور عبادت کوو ابراهیم علیه السلام دوی سره ناست چې نور کله پناه شو ستاسو خدای څه شو لکه ماښام چې نور پناه شو وایي هغه پټ شو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي دا خدای دی چې کله نور پټ شو دا لا څنګه خدای دی چې ستاسو خدای پټېږي بیا په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام دی ته د الله رب العالمین د وحدانیت آواز وکړو انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين د دې نه بعد وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان الله رب العالمین ما ته هدایت کړی دی او زه ستاسو په شان یم چې څوک د ستورو عبادت کوي څوک د انور عبادت کوي څوک د سپوږمۍ عبادت کوي څوک د بتانو عبادت کوي ابراهیم علیه السلام د پلار سره اختلاف قوم سره اختلاف د ستورو عبادت کوونکو سره هم اختلاف د انور عبادت کوونکو سره هم اختلاف د سپوږمۍ عبادت کوونکو سره هم اختلاف د بتانو عبادت کوونکو سره هم اختلاف لیکن د رب العالمین د رضا دپاره ابراهیم علیه السلام عبادت کی صرف د یو ذات نو په شروع کې ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین د وحدانیت قائل دي او د هغې دپاره قرآن کریم کې الله پاک په سورې انبیا کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ابراهیم علیه السلام ته موږ په شروع کې هدایت ورکړو ابتداء ابراهیم علیه السلام په ذهن کې د یو الله وحدانیت پروت دی بل ذات عبادت هغه نه برداشت کوي او نه یې مني د مودودیان یو تفسیر تفهیم القرآن باقی کې د ابراهیم علیه السلام متعلق ډېره خطرناکه خبره لیکلې ده هغوی کې ابراهیم علیه السلام چې د ستورو عبادت کوونکي د سپوږمۍ عبادت کوونکي او د نور عبادت کوونکو سره کوم بحث کړی دی نو په دې ځای کې د ابوالعلا مودودي لیکي و ابراهیم علیه السلام په دې وخت د دې څیزونو عبادت وکړو وایي د نور عبادت وکړو د سپوږمۍ عبادت وکړو او د ستورو عبادت وکړو حالانکه د الله نه علاوه د بل ذات عبادت کولو ته شرک وکړو نو ول ابراهیم علیه السلام شرک ابراهیم علیه السلام ولنعوذ بالله مشرک نسبه مشرک نو د دې سړي دا خبره قرآن نه خلاف ده ځکه قرآن کې الله خپل فرمایي وحاجه قومه ابراهیم علیه السلام سره د ستورو د انور او د سپوږمۍ عبادت کوونکو جګړه کوله د څه په باره کې فی الله په باره د الله کې ابراهیم علیه السلام ورته وویل الله یو ذات دی رب العالمین دوی وی نه الله هغه نه دی چاوی بت دی چاوی سپوږمۍ ده چاوی نور دی او چاوی ستوري دی ابراهیم علیه السلام د ټولو نه ابتدا کې یو واحد مسلمان دی په دې وخت ابراهیم علیه السلام یوازې لګیا دی خدمت کوي نو د ټول اول امتحان د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره راغی پلار ته ډېر دعوت ورکړ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام دي تو تذكر څه عبادت کوي دا خو تاسو په خپل لاسونو جوړ کړی دي ګور ابراهيم عليه السلام بت شکن دي د بوتانو عبادت خانه نه جوړي نن تاسو ته پته ده زموږ او ستاسو د وطن اسلامي وطن کې په دارالخلافه کې د هندوانو د بوتانو چې کوم د عبادت ځای دی هغه جوړېږي حالانکه زموږ او ستاسو یو جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علیه السلام بوتان جوړی نه بلکې د بوتانو بېعزتي کوي بلکې د بوتانو ورانول او ماتول کوي د دې نه بعد ابراهیم علیه السلام د قوم سره خبرې شروع کړې اولنی امتحان د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دویم امتحان ابراهیم علیه السلام قوم ته دعوت ورکړ چې تاسو د خدایانو عبادت پرېږدئ یو خدای دی چې رب العالمین د هغې عبادت کوو لیکن هغوی مخالفت وکړو ابراهیم علیه السلام دې ته قسم وکړو وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین
ابراهیم علیه السلام لګیا د قوم حالات ګوري. قوم ځان له سم ډېر بوتان جوړ کړي او چې کوم لوی عبادت خانه او پاره کې ډېر بوتانو یوه ولا مشر بوت جوړ کړو او نور کشران بوتانو. د قوم د اختر ورځ راغله. ابراهیم علیه السلام ته دوی وایي چې موږ سره لاړ شه راځه چکر به ووایو. ابراهیم علیه السلام دوی ته وایي انی سقیم، زه بیمار یم، بیمار د دې نه یم چې ما باندې څه جسماني بیماری ده، ستاسو په دې شرک باندې زه خفه یم او دغه زما بیماري ده. الله مو پرېښی دی او د بوتانو عبادت کې دا زما خفګان دی او زما تکلیف او بیماری ده. هغې لاړل. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ابراهیم علیه السلام راغی. هغې لاړل خپل میلې چکر ته لاړل. دی عبادت خانه ته راغی. بوتان پکې پراته وي. ابراهیم علیه السلام په دې باندې شروع کړه. اول ورته وایي ما لکم لا تنطقون، تاسو خبرې ولې نه کوئ؟ قال الا تاکلون، خوراک ولې نه کوئ؟ خوراکي درته پرتې دي، ځکه دې میلې ته تلل د دې کافرانو به خیال ته و چې دې بت ته موږ دا خوراک کېښودو دا دې خوري. عقل نفس هم خالي و. قسم قسم ښې خوراکي یې راوړې بوتانو ته کېښودو، ځکه بت خو دې په نس باندې خودی و، خدایانو ته خوراکي کېښودو. ابراهیم علیه السلام راغی. لکه خوراک ولې نه کوئ؟ خبرې ولې نه کوئ؟ نو نه خوراک کولی شي نه خبرې کولی شي. فراغ علیهم فضربا بالیمین. ابراهیم علیه السلام په هغې باندې په ښي لاس باندې شروع کړه. تبرې ورته ونیو، ځکه ده خو ورته قسم کړی و وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تاسو چې واپس راځئ ما به د بوتانو سره سم کار کړي. ابراهیم علیه السلام بوتان ټول مات کړل. تبر چې ورسره کوم و هغې د دې غټ بت په اوږه باندې کېښود. هغې چې کله واپس راغلل ویې کتل ټول بوتان مات شوي. هلکه دا چا مات کړي دي؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. زمون خیال دا دی چې دلته یو هلک دی او ابراهیم ورته ویلی شي، دا زمون په خیال کې هغه مات کړي دي. ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتل، دا بوتان تا مات کړي. ابراهیم علیه السلام فرمایي قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا يتقون. تاسو کوئی دا زمون خدایان، زمون د خیر او د شر مالکان دي، زمون تکلیف نه موږ نه لرې کوي، موږ ته اولاد راکوي، موږ ته بچي راکوي، موږ ته خوشحالي راکوي، زمون د خیر او د بدې ټول اختیار د دوی سره دی. ابراهیم علیه السلام دې ته وایي فعله کبیرهم، دا خو دې غټ بت کړي دي. تاسو ګورئ د دې غټ بت په اوږه باندې تبر پروت دی، خو دا ټول کار به همده کړي. فرجعوا الى انفسهم فقال انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراهیم علیه السلام چې دوی ته خبرې وکړې، دوی سرونه ښکته کړل چې خدایان خو خبرې نه کوي، او دا ته چې موږ ته وایې چې د دې غټ خدای نه تپوس وکړه چې دوی به ورته حل ووایي، خو دوی خبرې نه شي کولی. سرونه یې ښکته کړل. ابراهیم علیه السلام ته د دعوت موقع ملو شو. دې ته څه فرمایي؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. تاسو د داسې خدایانو عبادت کوئ چې هغې کې نه فایده شته چې عبادت وکړئ، او نه پکې تکلیف او ضرر شته چې عبادت یې نه کوئ. افسوس دی په تاسو باندې. اف لکم، ډېر افسوس دی په تاسو. ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. تاسو کې عقل نشته، دماغ مو څه کار کوي؟ دا د څه عبادت کوئ؟ دا ستاسو خدایان چې په دې ځای کې دې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام په موږ ملامته کړو. نو چې کله یو سړی شکست وخوري نو هغه مخامخا تا سره جنګ جګړه کوي، ستا د مرګ منصوبه به جوړوي، ستا دشمني به کوي، تا له به قسم قسم منصوبې تیارې. دا د ابتداد انسانیت نه دا د اهل باطلو طریقه ده. ابراهیم علیه السلام دی ونیو، نمرود بادشاہ ته حاضر کړ. په ابراهیم علیه السلام باندې درې امتحان شروع شو. یو امتحان د خپل پلار، دویم امتحان د خپل قوم، دریم امتحان ابراهیم علیه السلام باندې شروع شو. نمرود بادشاہ مخې ته حاضر کړ. نمرود بادشاہ ته راوست،
طالب سوي زوین چې رب العالمین یو ذات دی هیڅ قسم شریک نه لري چې نمرود دای چې خدای خو زیم زمانه علاوه خو بل خدای زه نه منم زه په خپل خدای یم ابراهیم علیه السلام پېښو چې سړی خدای اعلی درجه کمقل او بے وقوف دی ابراهیم علیه السلام د سره بحث شروع ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام توي چستا د خدای څه صفات دي ابراهيم عليه السلام ته فرمایي زما د خدای صفات دادي چې غږ بندي کول او مړ کول د جن او د مرګ اختیار هغه سره ربي الذي يحيي ويميت بندي کول او د مړ کول هغه نمرود وایي چې دا اختیار خو زما سره دی دا مړ کول او بندي کول خو زه کوم یو سړی په جیل کې بند د 500 اډر په خطلو راولې کې دا آزاد دا مې ژوند دی یو بی ګناه سړی رونی وو الکه دا مړ کړ هغه مړ دا مې مړ ابراهيم عليه السلام پوښتنه چې سړی خو اعلی درجه کمقل اوس که ته ژوند کول کې دا مړ سړی ژوند دی دا ستا ژوند کول بشي سړی خو ژوند دی تا خو مړ نه کوم الله ته خو به وقوف ابراهيم عليه السلام ته فرمایي رب ابراهيم عليه السلام فرمایي زما رب دې اغه نور راخیږي د مشرق نو په مغرب باندې ورځي او کته وی چې زه خدای يم ته د مغرب نه راوږي په مشرق باندې ورځي فبهت الذي كفر فدې کې نمرود لا جواب پاتې شو نمرود پیښو چې ابراهيم عليه السلام سره مقابله کړه حکم کو حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ابراهيم عليه السلام د پاره اور را جمع کړي او په دا اور کې ابراهيم عليه السلام واچوي وسوځوي د بل علاج نشته جیل کې ما چوي په بل طریقې ممړ کوي اور کې واچوي چې سم د خدایانو بدلته واخلي په ابراهيم عليه السلام باندې دی وخت بل امتحان شروع شو مخکې ابراهيم عليه السلام چې کومه ژوندۍ ده هغه به ان شاء الله بیا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله پاک من ټول ته دین د خدمت توفیق راکړي الله پاک زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي زموږ د ټول بیماران روغ جوړ کړي څومره مسلمانان چې پاتې دي الله د ټول بخنو کړي الله زموږ د جماعت تمام د جوړول انتظامات خپل دربار عالیه نه پوره کړي څومره ملګری ناس جمع کې ناس زندګو کې عمرونو کې رزق کې خیر او برکت پاتې الله پاک زموږ د دین او زموږ د دی وطن حفاظت وکړي موږ ټول ته عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې استقامت نصیب کړي د هر شیطان د شر او وسوسې الله منطور ساتي اجي سي د مانزه لپاره قرباني ورکړي دا الله پاک دا قرباني په خپل دربار عالی کې قبول کړي الله پاک زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین